अस्सलाम वालेकुम मलगरू लिकल به د ځان نه څنګه کوو د کاپی پیسټ نه به څنګه ځان خلاصو ډیرو مرګرو رابطه کړې وه چې که په دې باندې لږ موږ یو بل نه زده کړې وکړو چې د خپل ځان نه به لیکل څنګه کوو چې هغې ته په انګلیش کې کریټیو رایټینګ وایي. نو راځئ کریټیو رایټینګ مطلب دا دی چې ته د ځان نه څه تخلیق کې یو سنټینس به ته څنګه لیکې پیراګراف به څنګه لیکې ایسې به څنګه لیکې مضمون به څنګه لیکې که چېرته کې ته یو سنټینس لیکلی شې یو جمله لیکلی شې نو ته بیا یو پیراګراف هم لیکلی شې ځکه چې پیراګراف د سنټینس نه جوړ شوی وي. په یو آیډیل پیراګراف کې د ننه ونیسه تر 14 پورې جملې راځي د دې نه یو پیراګراف جوړیږي آیډیل پیراګراف. او بیا که ته جملې ډېرې ولیکې بیا لینتي پیراګراف شو که کمې ولیکې نو شارټ پیراګراف شولو. او مضمون چې دی دا بیا د پیراګراف نه جوړ شوی وي. همیشه په یو پیراګراف کې به یو آیډیا ډسکس کوئ. اوله جمله چې تاسو لیکئ هغې ته ټاپک سنټینس وایي. دویمه چې په هغې پسې نوره څومره جملې په دې پیراګراف کې هغې ته سپورټیو لاینز وایي یا سپورټیو سنټینس ورته وایي. یعنې اوله جمله کې چې تا کومه خبره کړې وي هغه نورې چې ته څومره جملې لیکې په هغې کې ته هغې لاین ته ته سپورټ ورکوې. او په آخري کې چې کومه د پیراګراف په آخره کې کومه جمله وي هغې ته کنکلوډینګ لاین وایي. او چې یو دویم پیراګراف شروع کوي نو اول پیراګراف آخري سنټینس چې وي هغې ته بیا موږ هوک سنټینس وایو. یعنې ته به یو داسې سنټینس ولګوې چې هغه کې په د دویم پیراګراف کې ته کم لیکل کول غواړې چې هغې طرف ته په هغې کې اشاره وشي. بیا د رایټینګ مختلف قسمونه دي. یو ته وایي ډایرکټ سټایل. راځئ ډایرکټ سټایل زه تاسو ته وښیم. دا ډایرکټ سټایل چې کوم وي په دې کې موږ ټاپک سنټینس چې دی هغه به موږ په شروع کې لیکو. فار ایگزامپل موږ وایو چې فیلیر آف ډیموکراسي ان پاکستان چې په پاکستان کې د جمهوریت چې دی دا ولې ناکام دی. دا اوس تاسو که په پښتو کې لیکل کول غواړئ که تاسو په انګلیش کې لیکل غواړئ که په اردو ژبه کې کوئ یا د دنیا په کومه ژبه کې هم لیکل کوئ طریقه یې دغه ده چې اول به ته څه شی وکړې په کم ټاپک باندې ته لیکل کول غواړې که نه په هغې باندې به ته برین سټارمینګ کوې. برین سټارمینګ څه ته وایي؟ برین سټارمینګ د خپلې سترګې به پټې کې او یو 15 منټه به د هغې ټاپک په باره کې ته سوچ وکړې او هغه ټولې خبرې به ځان ته رایاد کړې چې تا د خپل مور پلار نه اورېدلي وي ستا د ټیچرانو نه اورېدلي وي د کالج ټیچر نه د یونیورسټي ټیچر نه د سکول ټیچر نه یا تا په اخبار کې د هغې په باره کې څه سبق ویلی وي یا د کتابونو کې ویلی وي ټیکسټ بک کې یا جنرل کتابونو کې د هغې ټاپک حوالې سره به ته سوچ وکړې خبرې یادولو ریکال به یې کې په دماغو کې به هغه راولې. نو چې کله دا پروسس ته وکړو دې ته برین سټارمینګ وایي. ستا مغزو ته به ډېره زیاته ډیټا راشي. د هغې نه پس بیا دویم سټیپ چې کوم شروع کېږي هغې ته مایند میپ وایي. یعنې چې کله تا برین سټارمینګ وکړلو دا اول سټیپ شو دا سوچ بچار چې تا وکړو په ټاپک په حوالې سره. بیا دویم سټیپ کوم شروع کېږي هغې ته وایي مایند میپ. مایند میپ دا د دماغو چې کومه سوچ دی دا به ته په پیپر باندې ولیکې. لکه فار ایگزامپل فیلیر آف ډیموکراسي ان پاکستان. دا ټاپک به د پیپر په دې منځ کې ولیکې څنګه چې ما دلته کې ولیکلو او چې کوم سوچونه تا کړي دي هغه به دلته کې ولیکې د دې ګیر چاپېره. یعنې د ټاپک نه به یو سرکل راتاو کې دایره موضوع څه شی ده چې په پاکستان کې جمهوریت ولې فیل شوی دی یا په پاکستان کې جمهوریت ولې نه کامیابیږي د دې څه وجه کیدی شي. اول به ته انټروډکشن ولیکې بیا به ته ولیکې چې ته به د رایات کې چې دلته کې ملیټري انټرونشن شوی دی هغه یو وجه ده. دلته فیوډل لاډ دي
دلته سیاسو پارټو کې چې کم دی په خپله جمهوریت نشته، دلته کې د ایجوکیشن کمی دی، نور بلا کې څومره وجوهات دي چې هغې په وجې سره ډیموکراسي نه فلرش کېږي پاکستان کې، هغه ټولې خبرې به ته دلته کې د دې ګیر چاپېره ولیکې. چې کله دا سټیپ هم وشي بیا به دریم سټیپ چې دی هغه دی آوټلاین. دریم سټیپ ستاسو سره کوم یو دی؟ بیا به آوټلاین جوړ کړې، یعنې دلته چې کومه خبرې تا ولیکلې هغه به دې ځای ته راوړې، په یو خاص هغه کې به ولیکې، لکه نمبر 1 به ولیکې انټروډکشن، بیا به ولیکې کازز آف فیلیور آف ډیموکراسي، بیا چې څومره کازز دي بیا 2.1 2.3 2.5 داسې سټیپ بای سټیپ به دا ټول ته به بیا دا دلته ډسکس کړې چې دا څومره کازز دي. نو دا آوټلاین چې ستا تیار شو د هغې نه پس بیا څلورم سټیپ څه شی دی، بیا به ته په ایسې باندې په خپلو لیکلو باندې سټارټ والی. ګوره شارټ کټ چرته هم په دنیا کې نشته، داسې څه فارمولا نشته چې ته وایې چې دا هغه لیکل به زه ډایرکټ شروع کړه. د اول ته به په دا کوشش کوې چې یو جمله به د ځان نه څنګه لیکې، دې دپاره ستا سره د هغې چې کم زبان کې ته لیکل کول غواړې چې د هغې ګرامر تا ته معلوم وي. دلته به ستا ایکسپریشن هم کتل شي، ستا سنټینس سټرکچر به هم کتل شي. بیا دویم شی چې دی چې یو سنټینس تا لیکل زده کړل بیا به ته پیراګراف جوړوې، خو په دې باندې به ته پریکټس کوې. پریکټس به هېره چې دی بلکل هم کامیابي نشته. دغه مضمون به ته روزانه لیکې، یو پیراګراف به لیکې، بیا به په یو ټیچر باندې ته چیک کوې، ټیچر به تا ته بیا فیډبیک درکوي چې تا مطلب دی ته پاس شوی یې که فیل شوی یې. بیا بله ورځ به بیا بل مضمون لیکې په بل ټاپک باندې، داسې ورو ورو به بیا تاسو روان شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.